نو دې کې د زنانو د سزا حکم بیانېږي چې کومه زنانه یا نارینه هغې بدکاري وکړي او په هغې باندې 4 ګواهان دا پیش کړلی شي. نو د زنا په حد کې 2 قسمه سختی کړلی شوې ده. یوه دا چې په نورو معاملو کې 2 ګواهان کافي وي، چې 2 ګواهان ګواهي ورکړي نو د مدعي مدعا ثابتېږي. 2 ګواهان. او د زنا په معامله کې ځکه چې دا د غون خاندان شرم دی، غون خاندان په دې بې عزته کېږي، ذلیله کېږي، رسوا کېږي، د هغې د وجې نه شریعت ته 4 ګواهانو حکم کړی دی چې 4 ګواهان به وي. دویمه سختی پکې دا کړی چې په نورو معاملو کې 2 ښځې په یو سړي باندې حساب وي. کو په یو ګواهۍ کې یو سړی وي، 2 ورسره ښځې وي او دی په یو خبره باندې ګواهي وکړي نو دا ګواهي قابل قبول ده، په دې د مدعي مدعا ثابتېږي. خو د زنا په معامله کې په دې کې په زنانو باندې کار نه کېږي، د 4 واړه به سړي وي. داسې به نه وي چې 3 سړي وي او 2 ورسره زنانه وي، چې دا 2 ښځې د یو سړي قایم مقام دي، داسې به نه وي. نو په دې کې دا 2 قسمه سختۍ دي. یو دا چې 4 ګواهان به وي، په نورو معاملو کې 2 ګواهان کافي وي. او د زنا په معامله کې چې دا د غون خاندان شرم دی، غون خاندان پې سرکوزي کېږي، د غون خاندان سترګې پې کته کېږي، د دې وجې نه شریعت ته 4 ګواهانو حکم کړلی چې په دې کې به 4 ګواهان. او دویمه سختی دا ده چې 4 واړه به سړي وي، دې کې به 2 زنانه نه وي چې 3 سړي وي 2 زنانه وي، داسې به نه وي. 4 واړه به سړي وي او 4 ګواهان به وي. او کو چېرې دې 4 سړو کې یو کس د خپلې خبرې نه رسته شو یا 3 سړي چې کوم دی د ګواه دپاره پیش کړلی شو وي چې پلانکي او پلانکی د یو بل سره بدکاري کړې ده، 3 سړي پیش کړلی شو، 4م سړی ګواه پیدا نه شو، نو په دې 3 باندې بیا حد قذف لګي، د تهمت سزا به دې 3 واړو ته ورکولی کېږي. هغه 80 کوړې دي، دا 3 واړه به 80 کوړې والي کېږي چې تاسو ولې په پاک دامنه ښځه باندې تهمت ولګو. تاسو تهمت ولګو، دعوه مو وکړله او بیا خپله دعوه په 4 ګواهانو باندې ثابته نه کړل، تاسو 3 ګواهان یې، لہذا د 3 ګواهانو ګواهي په دې معامله کې نه قبلېږي. د 3 واړو ته بیا حد قذف لګي، یعنی 80 کوړې به ورته لګي، د دې تهمت لګول دی. دا ګواهي نه ده، دا تهمت دی. خو دې سره 4م ګواهي یا 2 کسانو ګواهي وکړه، 2 ګواهان پیدا نه شو، یا 3 وکړله 1 ګواه پیدا نه شو، یا 1 وکړله 3 ګواهان، 4 ګواهان به پوره کوي. او تاسو ته ما ویلو چې ګواهي به داسې نه کوي چې ما پلانکی چې کوم دی دغلته کمره کې ولیدل یا پلانکي ځای کې مې ولیدل. تاسو ته ما ویلو چې د فقه کتابونو ذکر کړي دي چې کالمیل فی المکحلة، داسې ګواهي به ورکوي لکه د رانجو سلایې. دی به د جج صاحب ته وایي چې جج صاحب ما دې داسې لیدلي دي لکه د رانجو سلایې د رانجو په بوتل کې. داسې ګواهي صفا ګواهي به ورکړي، داسې نه چې پلانکي ځای کې ګور ګور کول یا په موبایل د یو بل سره خبرې کړي. نو دا ګواهي چې ورکړي او 4 واړه ورکړي نو بیا به په دې ښځه باندې چې کوم دی حد جاري کېږي. نو دا حکم چې کوم و لومبې دا حکم د اسلام په ابتدا کې چې کله سړی او زنانه به بدکاري وکړله، زنا به وکړله، په هغې به ګواهان پیش شو، نو دی به تر مرګه پورې الله وفرمایل چې یتوفاهن الموت، تر دوی پورې چې وفات کړي دی لره مرګ راشي او دی ختم کړي، او یجعل الله لهن سبیلا، یا وګرځي الله د دوی دپاره څه لاره. نو به حکم دو چې کومې زنانه داسې بدکاري به وکړله نو هغه زنانه به په کور کې ایساره کړله، تر مرګه پورې به د دې د کور نه بهر وتل نو. خو وروستو بیا حکم راغی، الله وفرمیل چې الزانیة والزانی، سورې نور کې الله رب العزت حکم وفرمایو، نو دا حکم بیا منسوخ شو. الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، چې کومه زانیه ښځه او زانی سړی دی زنا وکړي کو دا غیر شادي شده وي، دی ته به 100 کوړې لګي، 100 کوړې به دې ته ورکولی کېږي. او که نه دا شادي شده وي نو د شادي شده دا د مرفوع حدیث نه هم ثابت دی چې دې ته به رجم ورکولی کېږي. او د منسوخ التلاوت، د قرآن د منسوخ التلاوت آیات نه هم دا خبره ثابته ده چې دا آیات لومبې نازل شو چې الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما، هر کله چې یو شادي شده سړی او شادي شده ښځه بدکاري وکړي نو دا دواړه دې رجم کړلی شي. دا آیات بیا وروستو منسوخ شو، خو د دغې آیات صرف تلاوت منسوخ دی، حکم یې اوس هم باقي دی.
یو شادي شده سړی او شادي شده ښځه یا دواړو کې یو شادي شده وي دی بدکاري وکړي نو د دې سزا بیا دا ده چې دا به چې کوم دی په کاڼو باندې ویشتلی شي او په کاڼو به مړه کولی شي. حضرت ماغز رضی الله عنه ته نبی علیه السلام یو زنانه سره دقه شانتې بدکاري شوې وه او ګناه ته شوې وه د دواړو نه، نو بیا نبی علیه السلام د دې د رجم حکم ورکړی و، دوی په وړو وړو کاڼو باندې رجم کړي. دغه رنګې یو یهودي باندې هم نبی علیه السلام حد جاري کړی و، هغه شادي شده او بدکاري کړې وه، نو نبی علیه السلام حکم وکړو دې رجم کړي، نو هغه هم چې کوم دی رجم کړی. د دې وجې نه د حضرت ابن عباس رضی الله عنه تفسیر کې فرمایي الله فرمایي یتوفاهن الموت، تر دې پورې چې دوی وفات کی مرګ، او یجعل الله یا ابرزی الله لهن د دې ښځو دپاره سبیلا سلاره. د سبیلا په تفسیر کې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الرجم للثیب والجلد للبکر، چې د شادي شده دپاره چې کوم دی رجم دی او د غیر شادي شده دپاره کوړي دي، والجلد کوړي دي، سل کوړې به دې چې کوم دی والی کېږي. نو که دواړه شادي شدهی دواړه به رجم کېږي، که دواړه شادي شدهی دواړه به رجم کېږي، او که دواړه غیر شادي شدهی دواړو ته به کوړې لګي. او یو پکې شادي شدهی یو غیر شادي شدهی په زناکار وکړي، نو چې کوم شادي شده دی دی به رجم کېږي، چې کوم غیر شادي شده دی نو هغه ته به کوړې لګي. نو دا حکم بیا وروستو منسوخ شو، او دا حکم چې کوم دی الله پاک سورې نور کې بیا راولېږو، نو اوس دا حکم منسوخ شوی دی، دا ډومبی حکم.